وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. رب العالمین پر آیتونو کې په مسلمان د دوه حقونو ذکر کوي. یو حق د رب العالمین خپل دی او بل د بنده دی. د الله په حقونو کې یو لوی حق په بنده دا دی چې بنده به صرف د رب العالمین عبادت کوي. دا اللہ نما سوا بل چاہتا بسر نخکتا کئی، دا خدای نما سوا دا بل چا بندگی بنکئی. دا دا رب العالمین لوی حق دی پا بندہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ پاک دا فیصلہ کرے دا چې عبادت به سوا د رب العالمین نه د بل چا نه کوي. عبادت څه ته وایي؟ عبادت دې ته وایي چې یو سړی د الله په حضور کې او د الله په دربار کې ځان انتهایی ذلیل کړي، خپل ځان ډیر زیات ناقص کړي او ډیر کمزور وګڼي او اللہ ډیر لوی ذات وګڼي. دې ته عبادت وایي. غایت التذلل، غایت التخشع فی جناب القدس. دا اللہ پاک په دربار کې خپل ځان ډیر کمزور ښکارا کول، دې ته عبادت وایي. لکه د انسان په وجود کې شریف اندام د انسان تندې او مخ دی او په دنیا کې ډېر کمزوري سیز خوره ده، نو دا خپل شریف اندام تندې په خوره الله ته لګول. یا د رکوع په حالت کې سړی څنګه ټیټي ځان یو ذلیل کې او کمزور ثابت کی، نو دا خدای په اهم حقونو کې یو لوی حق دی چې بندگی عبادت به فقط د الله کو، د بل چا به نه کو. او که یو سړی دا بندگی او عبادت د الله نه ما سوا د بل چا وکړو، د شریعت په اصطلاح کې د ایمان نه وته دی، دته مشرک ویل کېږي، کافر، مسلمان نه جوړېږي. دویم حق چې د هغې نن ستاسو مخکې زه بیان کوم تفصیل سره، هغه د بندگانو په حقونو کې یو اهم حق دی. په ټولو بندگانو کې چې کم ستا رشتہ داران بندگان دي، لوی حق په هغې کې د مور او د پلار دی. اسے کو په عامو بندگانو کې په مونږ لوی حق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. حکم چې د انسان رشتہ دار بندگان دي او د انسان د نسب تعلق ور سره دی، نو پاغه کې لوی حق د مور او د پلار دی. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمائی وبالوالدین احسانا، چې مور او پلار سره دواړو سره ښه سلوک کوي.
او بیا فرمائی اللہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، عموماً کہ انسان بوڑھا شي او کمزور شي، دماغ کمزور شي، نو الله ته خو پته ده چې دا پلار ځواني خدا زوی به خدمت کوي، بلکې رداغه پلار د زوی او خدمت تاجت هم نشته. کدا مور ځواني بچی به لګي خدمت بکئی، خدا مور او پلار او د اولاد جنگ بوډاوالی کې شروع شي. لکه چې انسان کمزور شو بوډا شو، لکه څنګه چې رد الله سنخ په لقي لاس او په ظاهر کار نه کوي، غاخونه کمزور شي وزي، سترګې کمزور شي، غوګونه کمزور شي، ملې کمزور شي، ټیټه شي، دغه رنګ د زړه او د دماغ هم کمزور شي. د خولې نه به داسې خبرې وځي چې هغه به مناسب ني، بچې به پې خفه کېږي. نو الله مخکې نه وایي ګورې که مور او پلار دواړه یا یو کس بوډاګان شو او دماغ یې کمزوري شو، څه بد رد یې درته ووایي، نو د هغې په جواب کې ته ورته بد رد ګورې ونه وایې. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، هغه وهل او ټکول خو ډېره لویه خبره ده. پام کوه چې د خولې نه ورته اف قدرې ونه باسې، وینه رټې وینه شړې. وقل لهما قولا کریما، دواړو سره چې خبرې کوې نرمې خوږې پستې ورسره کوه. که هغې غوسه کېږي ته ورته مه غوسه کېږه، که هغه درته قار کوي ته نرمه خبره کوه. ورپسې الله فرمایي چې د الله په دربار کې ولا دعا غواړه، واحفظ لهما جناح الذل من الرحمت، ځان ورته کمزورې که چې هغه یو څپېړه وي بابا دا بله مه وه، که هغه راته یو ستغه ووایي نو ته ورته غلې شه ورته وخانده. او د الله په دربار کې ولا دعا وغواړه، وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا، خدای دې مور او پلار د ماشوم لوی کړي راکوټې، رب العالمین ته پې رحم وکړه، په مې رحم کړی ته پې رحم وکړه. نورونو مور او پلار دواړه نبی علیہ السلام فرمایي یو مقام کې هما جنتو کا، وی مور او پلار دواړه ستا جنت دي. او بل ځای فرمایي هم دقل ته چې نارو که ستا اورم دی، ستا دپاره د جنت د تلو ذریعه هم ده او د اور د تلو ذریعه هم ده. که دوی دې خوشحاله کړل او دعا یې درته وکړه نو د دې په برکت به جنت ته ځې، که دوی دې خفه کړل غصه دې کړل د دې په برکت به دوزخ ته ځې. یو بل حدیث کې راځي الجنت تحت اقدام الامهات، چې جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. اوس د حدیث دا مقصد نه دی چې مور قدم اوچت کړي نو لاندې د جنت دروازه ده که نه ورننوځي به. د حدیث مقصد دا چې د مور او پلار د میندو خدمت کوه، خپې ورله چاپي کا، زور والا وکړه. او د انسان دا خپې چې دي د نورو اندامونو په نسبت یو کمزور اندام دی، خاورې سره لګي، خټو کې لګي، سوټو کې لګي، متیازو کې لګي. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي چې رده دا کمزوري وجود د مور چې هغه خپې دی او سوټو او خټو کې لګي، د هغې احترام وکړه. د هغه کمزوري وجود د کمزوري اندام احترام وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي نو خدای به د جنت ته ورسوي. یو لوی بزرگ تیر شوی دی عبدالرحمن صفوری رحمت الله علیه، هغه وی ما به ماسخوتن هر ماسخوتن مور له زور کو چاپی به مې ولا کول، مور مې بوډۍ وه ورته به ناست وم او په خپو به مې ولا زور کو. وی یو ځل دا حدیث ما ته رامخکې شو چې الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د قدمونو لاندې دی. نو ما ولا هغه چاپی کوله زور مې ولا کو، وی ما وی چې راشه د حدیث په دې ظاهر باندې عمل وکړه. دا خپله ګیره مې راواغېسته او د مور د خپو پورې مې ومږله. اگر چې د حدیث مقصد دا نه دی، خو ما د حدیث په دې ظاهر عمل وکړو، دا ګیره مې راواغېسته او د مور د خپې مې پې پاکې کړې.
مور می اوده شوه، زم اوده شم. سار چې راغې درس ته یو شاګرد ورته وی وی صاحب بیګا مې په خوب کې لیدې یو ډېر خشته خوب کې مې لیدې. وی څنګه دې لیدې هم په خوب کې؟ وی یو ډېر خشته باغ و په هغې کې روان وی ګرځېدې او خوشحاله وی پکې چې هل قدمي دې کوله، خو ستا په ږیره کې ملغلرې او یاقوت او مرجان و هغې برېښنا کوله. د کانو د ملغلرو نه یې دا ږیره ډکه وه. عبدالرحمن صفوري رحمت الله علیه دا بزرگ ورته وایي دا عالم لوی جلیل القدر، وی دا خو تا ډېر خشته خوب ولید. وی دغه باغ چې تا پکې ولیدم دا جنت دی. سړی چې په خوب کې په دنیا کې سړی په باغ کې وویني دا د جنت نښه ده. شین شی سړی په خوب کې وویني، پاکې سپینې اوبه په خوب کې وویني، ګلونه وویني او د دنیا خشته میوه وویني، ډېرې پې خوشحاله شي دا د جنت نشانه او نښه ده. وی دا باغ چې تا پکې ولیدم دا خو د جنت نښه او نشان دی. وی صاحب ستا په دې ږیره کې چې دا خشته کاڼې او ملغلرې وې او رڼی کوله دا څه شی و؟ وی دا ما بیګا د پیغمبر علیه السلام په حدیث عمل کړی دی. ما دا خپله ږیره د مور په خپو پورې مږلې ده، نو تا د جنت په باغ کې ولیدم او زما په ږیره کې چې دا کمې ملغلرې وې دا زما د مور د خپو هغه دوړې وې چې تا ته خدای د ملغلرو په شکل کې وښولې. هغه خاورې تا ته د ملغلرو او د یاقوت او مرجان د کاڼو په شکل کې د رڼا والا کاڼو په شکل کې وښولې. دا حقیقت تیرونو د مور به ډېر خدمت کې د پلار په نسبت. یو صحابي د نبی علیه السلام نه تپوس کړي چې د خدای رسوله چا سره ښېګړه وکړم؟ من ابرو چا سره نیکي وکړم؟ وی امک مور سره ښېګړه وکړم. وی ثم من مور نه پس چا سره ښېګړه وکړم؟ وی امک مور سره وکړه. دوباره ورته فرمایي وی ثم من وی صاحب د مور نه پس بیا چا سره ښېګړه وکړم؟ وی امک بیا ورته وی مور سره. وی صاحب دې نه پس وی اباکا. درې ځله نبي علیه السلام د مور نوم اخیستی دی او څلورم ځل باندې د پلار نوم اخیستی دی. ولې؟ ځکه مور د پلار په نسبت ډېره محتاج او مجبوره وي. د پلار خو به بار خدمت هم وکړي، ځان له پیسې به پیدا کړي، کني پردې اجره کې به کښېني، یار دوست ته به لاړ شي، نو مور به دې کوم خوا ځي. د مور حق د پلار په نسبت دا په بچي بیا زیات دی. نو د مور او د پلار د دواړو احترام په انسان لازم دی چې د مور او د پلار خیال او احترام بساتي. په بخاری شریف کې یو واقع ذکر کوي امام بخاری رحمت الله علیه او د پیغمبر علیه السلام د مبارک خولې واقعه ده. نبی علیہ السلام فرمائی بنی اسرائیل کی یو ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی جریج دا غنو. هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و. نو یو سړی به لاړ ځنګل ته او ځنګل کې به یې دالله جونګړه جوړه کړه، په هغې کې به یې دالله عبادت کړو. دغه رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی. اوس به یو سړی په غرونو په غارونو په جونګړو کې عبادت نه کوي، د جمع مونځ له به جومات ته ځي. که ځان له یو ځای کې یو سړی لګیا د عبادت کوي او د جمع مونځ ته فوت کېږي، هغه عبادت کې دومره کمال نشته لکه څومره کمال چې د جمع پر لمانځه کې دی. لیکن هغه زمانه کې خو رهبانیت جایز و. لویه بزرګي به دا وه چې یو سړی به ځنګل ته لاړ او پټ به په جونګړه کې ناست و د خدای عبادت پې کوم، یا غار کې به دیره و د الله عبادت پې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ځل ورته مور آواز وکړ، اے جریج یا جریج دې خوا راشه. ده په دې اړه کې سوچ وکړ چې زه د خدای مونځ وکړم او که مور له ورشم. یو خوا مور اواز کوي، بل خوا الله ته ولاړې. ګوره د دنیا کار نو الله ته ولاړو. زه یاره وی مور له به وروسته ورشم، د خدای دا مونځ پکار دی. مونځ باندې ولاړ دی، مور ورته بیا اواز وکړې، اے جریجه دې خوا راشه. بیا دې پړه کې سوچ کوي چې مونځ وکړم او که دې مور له ورشم. زه یاره وی د خدای حق مخکې د مور سره به ګورو، د مور سخت ضرورت و، دا نفل خو درست هم کولی شي. په دریم ځل ورته بیا مور اواز وکړې، اے جریجه دې خوا راشه.
بیا دې پړ کې وایي چې یاره دا مونځ د خدای حق دی، دا مونځ به وکړم، مور به خپل کار کوي. مور ورته خیرې وکړې، وی جوریجه اله د خدای مړ کړه چې خدای د زناکارو ښځو مخونه درته وښیي. مطلب دا چې خدای دې بدنام. یو نیک سړی چې د زناکارې ښځې مخ ته ګوري، خدا د بدنامۍ خبره. مور ته لاړه، هغه علاقه کې ګوره د دیندارو خلکو خو د دنیا دشمنان وي او خلک په قسم قسم الزامونه هم لګوي. یوه جینۍ وه چې هغې به ګډه چیلی سرولې، هغې نه چېته بدعملي شوې وه او د هغې په وجه باندې د هغې یو ماشوم جوړ شوی. چې ماشوم پیدا شو، خلکو راګیره کړه، وی دا ماشوم د کوم ځای؟ ته خو واده کړې ښځه نه، دا بچی د کوم ځای نه راغی؟ هغې وی دا دغه ځنګل کې جونګړه کې چې کوم زبرګ دی دا د ده نه پیدا دی. الزام یې پې ولګاو. خلک رالل او ده ته وایي ښه ته دا جونګړه کې دې دپاره دی، دا تسبیح دې دپاره راغی. ګوره تحقیق خو زمونږ د خلکو وروسته وي او خبره مخکې وی لکه سپي دی نه غوږ وتښتو، خپل غوږ ته نه ګوري او سپي پسې منډې وایي. بې تحقیقه مسلمان لګیا دی او په کندو سر. اره یوه خبره چې څوک درته وکړي د هغې له اول تحقیق کوه، نو وروسته په هغې خبره کې لګیا اوسه. دا د انسان فطرت دی چې شیطان کومه خبره ورته کې واچي تحقیق یې نه کړي، هغې پسې منډې وایي. خلک رالل ښه ته دا تسبیح دی له جونګړه کې دې ته دی رہی چې زمونږ د خویندې لونه به دلته راځي چیلی ګډې به سره یي، ته به ورسره ناروا کې داسې کې شی به راویې ویست د هغه جونګړې نه یې وله روانه کړه او ویې ډبه او ښې ووه او ډېر زیات یې ملامته کو. په دنیا کې نیکانو له خوا هر قسمه خلک راځي، بلا مریدان یې د دنیا مریدان چې دا ستاسو هغه پیر دی. مریدان هم وایي چې مونږ ته څه خبر یو چې دا شیطان دی. رالل لویه پراپیګنډه جوړه شوه او صاحب د دنیا خلک رالل، غریب وشرمېد، والټه کول وشو، جونګړه روانه شو. خو د ده خبره هم چا نه اورېده. ده وي یې د خدای بندګانو دا کار ما نه دی کړی. خو بیا چې یو ځل در باندې چا خبره شروع شو نو ستا هغه حق خبرې ته چې بیا خلک یې غوږ دي که نه، وایي چې رښتیا راغلي دنیا دروغ روانه کړي. دا عامه قاعده ده. دی وایي د خدای بدبختو ده ما خبره خو واوری که نه. یو خیار سړی پکې وی هغه وی لکه رښتیا دی وی ما اورېده د خبره وهی دی به څه وایي خو وایي به چې زه پاک یم که نه. اخر یو خیار سړی وی یاره د خبره خو ته واوری چې دی څه وایي؟ وی څه وی ته؟ وی ما دا غلطي او دا ګناه نه ده کړې، بې ځایه یم زما بې عزتي وکړه او زه مشرمولم. ولې نه ده کړې؟ دا ښځه چې وایي وی را ماشوم راولی. ګور دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په بخاري شریف کې حدیث، وی دا ماشوم راولی دومره د لوی پایې بزرګ، اخوا دې خوا عبادت گزار نه دی، دومره د لوی درجې خاوند، د کرامت او د لوی عظمت خاوند راولی دا ماشوم. چې ماشوم یې راوست، جوریج ته تپوس کوي من ابوکه، پلار دې څوک دی؟ وایه شابه بچې دې ماشوم نه د تپوس کوم چې د پلار څوک دی. ماشوم ورته پلانکې شپونکې زما پلار دی، د پلانکې شپونکي نه پیدا. خلق ملامت شو، او دا بزرگ مذہبی سا غریب بدنام کا عمر تا معافی تیو غختا او بیاوتا خلق وی سیب ستا دا عبادت خانه اس دا جنگل پدے منگ دا سرو زرو جوڑو چنده ولکو دا سرو زرو وی نبس اقا چی سنگا و اغا سے جوڑا کے دا ستاسو غلطی نو دا زما غلطی و گناوا دا ستاسو کار نده دا ما دا مور خبر نده منلی دا مور اغا خیره دا ما پا حق خدای قبولی کرن دا دا دوارو جهانو دا سردار مبارک خبر باطل قصه نده نو دومره لوی بزرگ چې ماشوم تا وی دا ارونی ماشوم تا یو سو ماشومانو خبری کردی یو پا کداغا ماشوم ده دا ارونی ماشوم تا وی وایا پلار ده سوک ده اغا خبری کئی دا دینا لوی بزرگی که دیشی دا سمر لوی ازبرگی ده چې دا ورونی ماشوم خبر نه وردی جبه نشي رقوله به د جلانه بل کار نشي کولی خاندان نشي کولی هغه ماشوم ته من ابو کا پلار دې سوکته او هغه ماشوم بیا وی پلار می پلان کړي ماشوم ته څه پته لګي چې پلان کې پلار دی دا د بل کرامت یو ماشوم کې لوی شي هغه ته پلار پته نه لګي تر سوچ مور یا بل چا وته نه وي چې استا پلار دی نو یو کرامت دا چې ماشوم خبره کوي
دویم دا چې ماشوم پلار ښیي دا لوی کرامت دی، دومره د لوی درجې بزرگ، لیکن د مور خبره نه مني، د مور خیرې د هغه په حق کې خدای پاک قبلوي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي. نو د مور او د پلار به ډېر لوی حاس کې قدر به یې کوې. ولې به یې قدر کوې رونو؟ څومره خواري د سره کړې ده. زه اوس وایه قرآن کې الله فرمایي مور په ګېډه څونه موده ګرځولې، ته به یو خپل ماشوم بچی په شاو ګرځې، څونه موده په ګېډه ګرځولې. بیا د ماشوم هغه پیدایش څومره لوی تکلیفي، بیا ماشوم له هغه پی او هغه خوراک ورکول څونه ګران کار دی، بیا د ماشوم هغه صفۍ او پاکوالی څونه ګران کار دی. د شپې به د نیمې شپې ماشوم را پاسې جلا به جوړه کړي، مور به ورسره ویښه شي. دې ته وګوره که نه ستا نه پیدا دي څونه دې پهله خفه کېږي. دغه رنګې ته هم د چا زوی تا باندې هم د مور او پلار ورستړی شوی دی که د مور بیا څومره رحمي د پلار په نسبت. اکثر چې مور او پلار دواړه ویښ شي نو پلار یې ښځې ته کنځل شروع کړي، مور ته وله کنځل شروع کړي. ماشوم نه قلاره هغې غریبې په قص خو نه دي جوړولی، خو چې سینګتې د خوبه ویسته هم د خوبه ویسته که پلار څونه غوبل جوړ کړي. ماشوم دې په جړا کو دې جړو، مونږ پې د خوبه وباسې دې نه قلاره غصه شي ورته څپېړه دویم وایي. نو دا د مور غلطي ده، د ښځې غلطي شوه. ته د خوبه ویسته هغې هم د خوبه وویسته. هغه به مور را پاسي په نیمه شپه کې هغه ماشوم متیازو له بوځي، وی وینځي، جامې ورته واچوي، رانجه مانجه او خوشبویي پې پورې کړي او بیا ورسره خاندي، خوشحالېږي، خوب ته خپل یېري. د پلار د ماشوم د بولو نه نفرتي، پلار د ماشوم او دسماتې له ګوتې نه وړي او مور ولا هغه او دسماتې په دې خپلو لاسونو باندې وینځي. دومره خیال او دومره ګزاره کوي د مور د بچي سره. بیا چې کله د پیو نه پرې کوي هغه څومره تکلیفي په مور. بیا چې دې ماشوم د مور سره یې څونه غم او څونه فکر دی، پلار سره یې دونه فکر نه لکه څومره فکر یې چې مور سره. ټیک د پلار هم لګیا د خدمت کوي. دا حرام او حلال چې راجمع کوي دا څوک راجمع کوي؟ دا پلار راجمع کوي. منډې سر د شپې منډه او د ورځې منډه، کله یو خوا کله بل خوا. پلار د بار خدمت کوي او مور ولا د کور خدمت کوي د بچي دپاره. د دې وجې نه رب العالمین د مور او پلار حق په بچي باندې ایښو دی. دا د مور او پلار حق دی چې پوره کوي. یو تابعي تېر شوی دی خیر التابعین او په مشکات شریف کې په دې اخیري ابوابو کې د هغه ذکر دی. اویس قرنی رحمت الله علیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په خپله فرمایي وی په یمن کې یو سړی دی، قرن قبیله کې اویس دا هغه نوم دی او ډېر غوره انسان دی او بهترین انسان دی، لوی شخصیت دی. یو صحابي ورته وایي چې د خدای رسوله دومره نیک بزرگ شخصیت دی، لوی شخصیت دی، دې ستا ملاقات له ولې نه راځي؟ چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راغلی وی خو صحابي به ته جوړ شوی و. د صحابي خو ډېره لویه مرتبه د دنیا ټول تابعین او بزرګان او عالمان چې یو ځای کې د صحابي د خپو دوړې ته نه رسي. وی چې دومره لوی ده، نیکو خاوند دی او ډېر لوی سړی دی، نو دې ستا ملاقات له د خدای رسوله ولې نه راځي؟ وی د مور د خدمت د وجې نه زما ملاقات له نشي راتلی. بوډۍ مور یې او د هغه خپلې مور خدمت کوي، په دې وجې زما ملاقات له نه راځي. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، وی د ده نښه سره او پیژنګلو یې څه ده؟ وی اویس یې نوم دی او په یمن کې د قرن قبیلې اوسېدونکی دی او دی نښه ده چې د دواړو اولو په منځ کې یا په دې مټ باندې به د برس د برګي یو نښه به یو نشان به او مستجاب الدعوات ته چې څوک ورغی و هغه لپاره دعا وغوښته نو خدای پاک به دعا قبوله کړي، د هغه په حق کې به خدای دعا قبوله کړي. او پیغمبر علیه السلام یو وصیت هم وکړ، د نبی علیه السلام یو چپن وخت دا چوغه چې ورته تاسو وایه مبارکه، وی که د چا ملاقات د سره وشو د ما دا چپن وله ورکړي. د نبی علیه السلام د وفات نه پس د یو څو صحابو ملاقات ورسره شوی د ده په علاقه کې تپوس وکړه دلته څوک اویس شته په دې قرن قبیله کې؟ وی او یو سړی دی اوښان سری او د اوښانو سرولو والا سړی دی ځنګل ته ځي راځي
چې ردی وسره ملاقات شو خبره اترې وسره شو پاغه صفت او چې کم صفت نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی. بیا ته دا صحابي تپوس کوي وستا د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت ته ویو وی ته ملاقات لا ولې نه راتلې وی ډېر زیات د نبی علیه السلام د ملاقات پارمان وی زما لکه بل یو ارمان نشته د جنت ارمان زما په لکه دومره نشته لکه څومره ارمان چې زما په لکه د نبی علیه السلام د ملاقات دی. ولې نه راتلې وی زما بوډۍ مور او د هغې د خدمت ته وجه د هغې بل سکونه چې د هغې خدمت ته مې پرېښی ځکه نیم ترغلی. د دې صحابي په لکه دا خبره اسې تېره شوه چې یاره د مور خدمت څه دومره لویه خبره خو نه ده. وی ستاسو دی ورته وایي وی ستاسو د نبی علیہ السلام سره محبت او مینه وه د صحابه ورته وی یو ډېره زیاته وی د هغې څه نښه او څه دلیل دی وی د هغې دا دلیل دی چې مونږ د هغه په حضور کې ډېر جهادونه کړي دي او د پیغمبر علیه السلام په اشاره مونږ خپل سرونه قربان کړي دي. واقعي دا لوی محبت وی یو تپوس ته نه کو د نبی علیه السلام د احد په غزا کې په جهاد کې کم غاښ مبارک مات شوی دی کم غاښ زخمی شوی دی کم اوته دی کم مبارک غاښ مات شوی دی هغې صحابو ته دا پته نه لګېده د دې نه نو خبر انسان دې پته ورته نه لګي. ستاسو خو عجیبه محبت دی د پیغمبر علیه السلام سره د خپل محبوب د غاښ نه هم نه یې خبر چې کم غاښ یې مات شوی دی. وی قسم می دی چې کله زه خبر شم چې د نبی علیه السلام په یو جهاد کې غاښ مبارک شهید شو او مات شو وی ما وی چې ښه د نبی علیه السلام په مبارکه خوله کې به غاښ نه و زما په خوله کې بی نو ما وی دا غاښ بی نو مې وسته بیا مې وی اسې نه چې دا بل مې وویسته بیا مې وی اسې نه چې دا بل غاښ د نبی علیه السلام نه و زما وی د ځان نه مې دا 22 واړه غاښونه ایستي دا راته یقین سره پته نه وه چې د نبی علیه السلام کم غاښ وته دی نو ما ورپسې دا ټول غاښونه وویستل. دغه مې د حضور پاک سره محبت او مینه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده متعلق فرمایي صفت یې کوي او وی ولې نه راځي ماله د مور د خدمت ته وجه یو حدیث کې دی اگر چې د حدیث زمونږ د علماو په نزد داسې ډېر د اوچتې درجې نه دی او د فضائل و باب کې بیان کافی دی چې نبی علیہ السلام یو پیشنگوئی ورکړی ده چې د به عبادت پټ کا او پټ هیڅوک یې نه دي خبر کړی د خپل عبادت نه سوا د فرض مون نه باقي عبادت د چا نه دی لیدلی ډېر خفیه او پټ به د خدای عبادت کو وی د هغې به والا الله یو صله او اجر ورکوي د قیامت په ورځ به خدای د ده په شکل فرشتې جوړېږي په زرګونو فرشتې او دی به د هغې فرشتو په صف کې دننه کې او جنت ته به داخل دا ټول فضیلتونه چې د ده متعلق راځي دا فقط د مور د خدمت ته وجه حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام صحابي دی ګوره د دین مسله دا ده چې د یو انسان مور او پلار که کافر می دی به خیال ساتي مسلمان خو لویه خبره د کافر مور او پلار خدمت بم کې خیال بساتي او زمونږ د فقه یو کتاب د شامی هغې یو جزیه لیکلې ده وایي که یو سړي مور او پلار کافر یو ګرجې ته ځي نو بوزې به نه خو که دوی ګرجې ته تلي عبادت لا او د راتلو نی نو د پشې د ګرجې نه راوړی شي لاړ شه ورسره د هغه ګرجې نه یې پشا راوړه بوزې مه دی کفر عبادت لا چې دې په خپله به دې کوي چې ما بوزوی نه بوزم په دې د خدای نه نیسي خو که دې تلي او د راتلو نی نو پشی د عبادت خانې نه د هغه کفر د عبادت خانې نه یې پشا راوړی شي نو د ابو هریره رضی الله عنه مور و کافره وه دې خو صحابي دی د نبي علیه السلام نو هغې به هر وخت دی وهه چې کور ته به ورغی هغې به پې څپېړې را کېښودې یو څو څپېړې به و او په دې به یې وخت چې تاولې د پلار نیکه دین پرېښی واپس کافر شي حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا چېرته صحابو کې چې یو ځل ایمان ورننوت خو هغه ایمان و که نه یو ځل کور ته لاړ او مور ته ورمخامخ شو چې ورمخامخ شو مور ورته یو څو څپېړې ورکړې داسې ووخه چې دې ته په ژړا راووته او مور ورپسې د کوره راووته ودرېږه وایي چې برابر دی کم
حضرت ابو هريره رضی الله عنه مشر سړی دی ته مخکې د مور او پسې نه کوتک او پسې مور راغشتې او د مدینه منورې په کوڅو کې د منډې وای دی مخکې د مور ور پسې ده او جاری راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیہ السلام په مسجد نبوی مبارک کې ناست دی وی دا خدای رسوله زما د مور په حق ته ولې دعا نه کې یا خدای زما مور مسلمانه کې هر وخت می کنزیره تیمی وینه اوسې بیا والم او دا کور نه راپسې را روانه ده خو کمزوري بوډۍ ده او د ځوانې ملامنډه مې کړې دغه د جي را روانه ده چې نبی علیہ السلام وکتل مور سره یې غټ کوتک په لاس کې دی او را روانه ده جومات ته ورپسې راځي وی خدای د خدای رسوله ګیله مې ده چې دعا وکړه خو د نبی علیہ السلام د مبارک خولې دعا فورا د عرش سره ډغره وواله مور سره کوتک ته چې جومات ته رانږدې شوه کوتک یې وغورځو وی سیب دقه ده راله چې راله جومات ته کېناسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فلان کې د ابو هریره مورې څنګه رالی څه پسې رالی اوس کوتک ورپسې دی زوی والو له راغلی او وهلم د ابو هریره مورې څنګه رالی څه پسې رالی وی د خدای رسول اسلام لرالم ما ته ایمان وښایه هغه وخت کلمه د اسلام یو خدای مسلمانه کړه کله د ابو هریره رضی الله عنه د مور سره روانه وي او مور یو ډب ورکوه دی دوه ورکول ده هغې ورته یو کنزل کولې او ده ورته دوه کولې مور ته به اسلام نصیب شوی و چتم نه خدای پاک چې مور ته اسلام نصیب کړي او مور رب العالمین مسلمانه کړه دا هم د ابو هریره رضی الله عنه د هغه خدمت ته برکت دې ښه خیال وساته مور سره گزاره وکړه او د نبی علیہ السلام نه ولا دعا وغوښته خدای پاک مور ته ایمان ور نصیب د پیغمبر علیہ السلام زمانه دی یو صحابي بیمار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابي تپوس ته ورغی چې تپوس ته پیغمبر علیہ السلام ورغی هغه غریب په مرض موت کې د وفات بیماری و مړ کېده د مسلمانۍ دا طریقه ده چې څوک مري نو ته به ورته تلقین د کلمې شهادت وکړي داسې به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به ورته نه وایي چې شا به دا کلمه ووایه څه پته لګي دغه وخت کې یو په سړي سخت دی که دی وایي چې نه وې هسې ورته د شهادت کلمه واوروه نو چې پیغمبر علیہ السلام ورغی نو نبی علیہ السلام ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړو د هغه په ژبه نه خوځېده نبی علیہ السلام بار بار د شهادت دا کلمه ورته وایي د هغه په ژبه نه خوځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار شخصیت تپوس یې کوي دې سړي څه ګناه کړې ده او ډېره خطرناکه ګناه کړې ده ځکه زه ورته د شهادت کلمه وایم چې نبی علیہ السلام یو ځای راشي خو شیطان هم تښتي زه د شهادت کلمه ورته وایم او د ده په ژبه نه خوځي تپوسو کېدنه یو خطرناکه سنګینه ګناه شوې ده چې د مور نه ولا تپوسو که نو مور یې وي او یو ګناه ته شوې ده هغه ده چې زما ډېره زیاته بېعزتي کړې ده د واده نه مخکې ما سره ډېر ښه او ډېر جوړ و زما به یې خیال ساته خو چې کله یې واده وکړو نو زما بېعزتي کوي اوس ما وحیده ښځې دپاره ما ته کنځل او ستغې سپورې کوي ما نه دی بخلې ما ورته د خپل حق نه دی بخلی پیغمبر علیہ السلام ولا هغه مور ته سفارش وکړه چې ګوره زه درته سفارش کوم او دا بچی دی وبخ وی د خدای رسول الله مې نه غواړي ما سره ډېر ظلم او ډېر زیاتې کړی دی او دا حقیقت دی ګوره بعضې سړي ډېر ښه سړي وي خو چې واده وکړي نو په بل طرف شي بیا د مور او پلار او د هېڅ چا هم خیال نه ساتي زموږ مولوي صاحب د خدای وبخي هغه به وي چې سړی واده وکړي که نه بیا مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی مور او خور الا او بلا شي او ښځه د خدای نعمت شي بیا ټیک ته د ښځې خپل حق دی پته د هغې به خپل خیال ساتي او د مور او د پلار ګورې خپل حق داسې به هم نه کوي چې د مور او پلار دپاره د ښځې خیال نه ساتي او ښځې سره ظلم کوي دا هم غټه ګناه ده بعضې خلک بیا داسې کوي د مور او د پلار د وجې نه ښځه اویزان دی نه ښځه کوي او نه پردی کوي دا هم ډېر ډېر سنګین جرم دی ښځه خو خاوند ته ناست دی مور او پلار یې پرېښي د خاوند د لاس لاندې چې دی پې څه کوي نو ورسره کولی شي
نو په ښځه بم ظلم نه کوي. ګورې ښځې کمزوري څیز دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ښځې د خدای په حکم ستا په عقد کې راغلی دي، نو که دې سره هم ظلم وکړه د قیامت پر ورځ بیا درنه خدای تپوس کوي. د ښځې بم خیال ساتئ. بعضې مور او پلار هم قمقلي په بېځایه خبرو به زوی راټینګ کړي، شا به دا ښځه دې ووهم، لمسون به ورته کوي، شیطانت به ورته کوي، د ښځې باندې به ظلم کوي. نه داسې هم نه کوي. مورې که ستا څه حق وي ما ته وایه، بابا که ستا څه حق وي ما ته وایه، هغه به کوم. او ښځه زما لاس ته ناسته را دي غریب دی کور کې څوک دي، د هغې به خپل حق ساتم. مور له به جدا جوړه راوړئ، ښځې له به جدا راوړئ. مور له به جدا خوراک راوړئ، ښځې له به جدا خوراک راوړئ. ښځې سره بم ظلم نه کوي. او تا ته محتاج دی چې ته پې څه کوې ورسره کولی شي. نو دنیا کې خو به ورسره ته ظلم وکړي، لیکن لوی خدای دې په سر ولاړ دی. د قیامت پر ورځ به د نه خدای پاک د هغه ښځې بیا تپوس کوي. د ښځې دپاره به د مور او پلار بېعزتي نه کوي، او د مور او پلار دپاره به د خپلې ښځې بېعزتي نه کوي. د دواړو خپل مناسب حق دی او د هغې به پوره خیال ساتي. یو مسله کې دا راځي که مور او پلار درته ووایي چې ښځه پرېږده نو پرېږدې به، لیکن هغه علما لیکي هغه وخت کې چې ګناه د ښځې وي. دا ښځه ستا د مور او پلار نافرماني کوي او دا ښځه تا د مور او پلار حق ته نه پرېږدي. که ته د دې ښځې خیال ساتې او د دې سره ګزاره کوې د مور او پلار نه عاق کېږي، مور او پلار دې عاق کوي او نه بخي دی نه، د مور او پلار حق تلفي نه کېږي، بالکل جوړه نه کېږي، ته ډېره ګزاره کوې خو نه کېږي. ښځه دې جدا کړه د مور او پلار نه، د مور او پلار جدا خیال ساته او د ښځې جدا ساته. او که دا ښځه ډېره شیطانه وي، بل کار یې نه بې دې نه چې ستا د مور په سر او د پلار په سر درته غیبت کوي او د مور او پلار نه دې زړه توروي، نو بیا دغه ښځه لر کوه خوشې کوه. که داسې نه گزاره په یو کور کې کېږي نو کوه، که په یو کور کې نه کېږي د ښځې در باندې دا حق دی چې کور به ورته جدا کوې. ځان له کور او کوټه والا ورکړه، د ښځې خپل خیال ساته او د مور او پلار خپل خیال ساته. زمونږ د پښتنو خدای یو مزاج دی که چې وادي نه کړې نو مور او پلار په سر ګرځوي. بابا ته خو زما پلار یې که نه، ستا په ما ډېر لوی حق دی. مورې ستا دپاره به زه 100 او 1000 ښځې خو قربان کړم. ښځه سي مور او پلار نه پیدا کېږي، ښځې د روپۍ شل، دا خبرې به کوي. ښځې لالي دي نه چې ښځه وویني که نه نو مور بیا سپی شي او پلار سپی شي، بیا کوتک به پسې راوالي او دربی یې بیا. دا حقیقت دی. ګوره دا راته زه خپل چې شمدید واقعات بیانوم. قسم دې ما د ښځې م راغلي دي. یو وخت کې داسې یو بوډۍ ښځه مې ولیده، یو بوډۍ چې داسې دا کونټۍ ورسره وه، داسې دا کونټۍ او په ټیټه ملا روانه وه، چوکه ورسره وه، امسا په ټیټه ملا روانه وه. ما ته ویې استاد خیر دې ترورې څه چل دی؟ وی ته ما ته وګوره. چې مې ورته وکتل دا لاسونه یې تړلي، دې نه ټوکړې تاو کړې وې، ټوکړې، او دا لاسونه یې وینې وینې. دا څه چل دی ترورې؟ درز دې خوړلی دی. وی دا هغه ظالم والم زوی والې وه، راوی پر ظلم را باندې لپې وخېجولې او دا ټول وجود یې راله وینې وینې کړی. الله اکبر. مې دا بوډۍ مور دې له خو چې اسم د چا لاس نه ورځي، دا دومره که دا خپله مور نی او پردی مور یو څه ظلم به در سره وکړي، خو یو دوه خبرې به یې درته کړي که والې خو دې نه شي، کنځلې خو دې نه شي. ظالمه دومره ظلم دی وکړه ورسره. او دقسې یو بوډا بابا هم راله راغلی دی زمونږ د دې علاقې. ته یقین وکړه چې لاسونه او اندامونه یې وینې وینې، لاس او اندام یې وینې وینې، او ما له راغلی دی چې زوی والم. ولې والې؟ بس وی والم. او یې په خوله یې راله وینې را ماتې کړې دي، په خوله. سپینګیرې پلار. دومره زمونږ خلکو کې حیا نشته چې پلار به بیا د ګیرې نه نیسي. سنت سیز ګیره د پیغمبر سنت، د هغې نه به پلار راونیسي. او سپینګیرې پلار بدبخته دا خو که ته د شرمخ خړه ستا پړه کې وي شرمخ، نو هم به پلار لا چا ګوتې ورنشي. مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي، هغه یو قصه کوله. یو سړی یې یادو، هغه سړی هم مړ دی، ما ته یې ښولی دی، او هغه پلار یې مړ دی، شته دی نه. وی زمونږ دلته کې دی زوړ کور سره خوا کې چې زه د خپل کوره راووتم، یو سړی دی او د پلار په سینه د پاسه ناست دی. یقین وکوئ لټې وله ورکوي، او د دې ګیرې نه پلار نیولی دی، او سپینګیرې پلار یې دی، د ګیرې نه نیولی دی او لټې وله ورکوي، د پاسه پې خېجي او ورته څه وایي؟ یاره خونو
ډیر غټ دلی خو ارمان چې پلار مې نو پلار مې نور ډیر غټ دلی او لته ولا ورکوي وی ما ته غزوې پاس او یو 200 پیړې مې مولا ورکوي پلار مې ته خلاص کړ مولوی صاحب د خدای وبخي هغه قسم دې دا خبر په درس کې څو ځله مونږ ته کړی او اسې عام هم کړی وی ما ته یو واقع یاد شوه دغه پلار چې زوی را پرځولو وی په دقه دی یو ځل زه وتم د کور نه دغه سړي خپل پلار هم دقلته را پرځولو او په سینه ولا ناستو هغه خپل پلار د ګینه نه نیولې دی او همدقه الفاظ هم ورته وی لتې ولا ورکوي او ورته وی یاره ارمان نو ډېر غټ دلی پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی د مټه مې ونیوه پلان کی خپه کېږه ما یاد مې دی یو وخت کې چې په دې ځای تا خپل پلار را پرځولو یو لیش نه اخوا او نه دی خوا خو چې کوم ځای تا پلار را پرځولو او څه دې ورته ویلي دي زوی هم هلته را وپرځولو مخکې درته و دا ګورې بدلېږي نه که ته نن مې پلار ته کنځل وکړل او زه به ځم اوچت سترګې به ګرځم نه دا شمېره ځان سره چې پلار دې د یو کال تا ورته کنځل کړي دي چې یو لرسې زوی به درته کوي پلان سره نیټه حسابوه کوم ځای چې د پلار بېعزتي کړې ده هم هغه ځای له ورځه چې هغه ټیم لرسې هم دقه ځای به دې بېعزتي کېږي یا به دې په زوی کېږي او که په زوی کې نه په بل چا به دې کوي خو خامخا به دې خدای پرېږدي دی نه ولې ظلم کوې د پلار او مور سره څه به درته مور او پلار وایي یو دوه خبرې به درته وکړي ستا لپاره به کې هم ستا خیر وي مور به درته یو دوه خبرې وکړي ستا خیر به یې پکې درته وایي جواري مه کوه درته به وایي ګناه مه کوه درته به وایي یاره عزت کوه منځ کوه دا به درته وایي نور به درته څه وایي مونږ خو بېځایه قسم دې درم د دې خلکو نه جوړ شوي چې درندګان یو زنانه ما راغله د یو کلي دا دیني مسایل خو پیښي خاون ولا طلاق ورکړی څه زمانه مخکې خاوند یې بیا راغی هغه سخر خواښې یې راغلل دا هغه هلک هغه پلار او مور هم راغلل هغه مې ما نه دی ورکړی خیر هغه خبره مې چې صفا شي چې راغلل طلاق دې ورکړی دی هلکه په څه دې ورکړی دی ښځه وایي وی صاحب په بل څه نه وی ما ورته وی د سهار وخت و چې پاسه مونځ وکړه مونځ د مانځه وخت و مانځله مې دا بدبخته پاسه و چې مونځ وکړه نو د ما ته 3 کاڼي را وغورځول طلاق یې راله راکړ داسې زمونږ وطن دی دومره جذبات دومره ظلم او دومره زیاتې مور او پلار سره ظلم ښځې سره ظلم خویندو سره ظلم وروڼو سره ظلم گاونډي سره ظلم د دې تپوس پر رب العالمین د قیامت پر ورځ کوي قیامت میدان کې به خدای تپوس کوي خدای پاک دا خبرې پرېږدي نه د ظلم بدل بدنه خدای خامخا دې پرېږدي درته نه نو یو بزرګ واقع ذکر کوي چې حج له روان و حج له مور ورته بچې حج له مه ځه زه بیمار یم او ستا خدمت ته محتاج یم چې زه مړه شم او بیا د هغې نه پس حج لرم کال یې ورته قضا کړي بل کال له بیا ورته مور وایي بچې حج له مه ځه او زه بیمار یم زما خدمت به څوک کوي بل به څوک ستا نه بغیر شته دی نه بیا پاتې شو په 3 کال ورته بیا وایي دا زوی وایي مور حج له ځم وایي بچې ما سره څه کوي زه خو ډېره زیاته کمزور یم زما خدمت به څوک کوي زه مورې وي ته به نه مرې نو زه څه وکړم حج به نه کوم څه ګوره دا اوس هغه بې نیټې جاهل شیخ جاهل چې ورته وایي علم نه او دین نه نی خبر هغه بې علمه شیخي چې ده نو هغه هم تاسو ته معلوم وي څه ناسبه ځان د دین نه خبره روان شو حج ته چې ته مرې نه مرې مونږ سره څوک زه به د خپل حج نه کوم یو قافله کې لاړ دا ګاډي ماډي هغه زمانه کې خو نو بیا د قافلې یو علاقه باندې تلل په یو کلي هلته کې یو ځای کې دمه راله چې دمې راله یو سړي غلا وکړه د چانشې پټ که غل مخکې دی او خلک ورپسې دي غل دې جومات ته ننوت جومات کې ګڼه ګوڼه ده اوس دا نیک سړی چې دا د مور نه بې اجازته حج ته روانه دی اوس غریب په مانځه ولاړ په خپلو نخلو غل په دې خلکو کې ګډ وډ شو هغې رالل دې کلک د مټه ونیو اوس دې غلا وکړه او بیا د خدای کور لره وتښتېدې لا مونځونو باندې بیا ولاړې زه څه خبر یم زه خو وختي راځه خو د پلان کې نه اوس دې زمونږ مخکې هغه دی نه ده بټوره پټه نه کړه ظالمه غلا کې جومات ته تښتې او جومات کې بیا لا په مانځو درېږي مونځ هم بدنامې دوی زه څه خبر یم غریب چغې وای 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 قافلې والا وایي زمونږ ملګری دی
د فلان کې علاقې د حج روان دی ویر سوال نه په قاضي له بوت دوه غوان پیش شو جداري عمده سړی جیل ته بټو پټکو اوبله موجوده سړی قاضي وی او د خړل وی جرم کړی دی حج روان دی پغلا جنول پیسې غلا کوي لاس ته پرې کې اغه لاس ول دی مړې ته بیا ویزان کې مخ ولا تور کې پخره سور کې او په بازار کې چکر ور کوي چې څوک غلا کوي دغه به سزا د غریب کوم ځای منل کېږي چې گوادر باندې راغی بیا څه کې ګلاس ته پرې مخه ولا تور کو پخره سور کو او بازار کې ولا چکر ور کوي چې څوک غلا کوي دغه به سزا یا پرې کړي لاس ولا دی غاړي ته ویزان کړی چې هغه دا چغې وای نو دی وای د ما یو چغې ته وکړي اواز تا وکړي چپ شغله وینه ما یو خبره خو ووره کړ یو سړی و خيار وي د دوره چې دې سوي دا आवाज وکړ و چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج د دینو دا به سزا غلا می قسم په خدای کې کړی نږدې شوم نه خو بس دا د مور هغه مور می دغه سي پرې خو د حج روان شوم نو دا ما आवाज دا چې څوک د مور نه بی اجازت حج د دینو دغه به سزا او د دین مسلم دا که په یو سړي حج فرض او د مور یا پلار بوډاګان دی یا یو یا دواړه او دا غي د خدمت سني نو دې د تاخيرو کې اله د حج او کې چې دا امر د خدمت سو پیدا شي یا د دنیا نه بل دنیا ته لاړ حضرت موسی علیہ السلام د خدای جلیل القدر پیغمبر دی یو ځل د الله نه تاسو کو وی خدای ما سره د ما د جنت مرګري وخایا هغه کسرات او خای چې کوم جنت کې ما سره مرګري وی په پلان کې لیکي پلان کې قصاب بتا سره جنت کې مرګري دنیا کې جدا سنگ یو بل سره دوستانه او تعلقات دي اخرت کې هم دغه سي باز مرګري یو بل سره تعلقات لري حضرت موسی علیہ السلام هغه کلی تلا چې لار تاسو کراغه قصاب یاغه دکان باندې ناس چې ورغه قصاب په دکان لګیا د خپل غوخه خرڅي دی ورتبار او درې چې هغه غوخه خرڅ کړل لګه غوندې پاتې شو ناغه لګه غوندې غوخه یو تیله کې واچولو دکان بند کرا روان شو حضرت موسی علیہ السلام وتویرور زمیل مې مازان سره مل مکول شي بیګاله شپېتا هغه وی او ډیره خدای د چیز کوړته بوت چې بوې ته موسی علیہ السلام فرمایي دې کور ته دن نکړو چې کور کې مې قتل یو دی یو بل انسان د نور څوک نشته وی ما ته وی دلته کې نه یو ځای کټ کې کېنولو وی دې لاړه غوخه پرې کړه یو کټوي کې واچولو اورې و پسې بل وی بیا یو زنګو وا هغه زنګو لورغه او پاره کې یو بنیادم پروت دی هغه ته روچت او به ګرم کړه هغه بنیادم په پاکو ځا اولمباو او خشتخ کول پاکي جامع هغه بنیادم تواچولې او خوشبوئی په پورې کړه او بیا هغه بنیادم انسان راوارشت او هغه زنګو کې واپس سملو او ورغه هغه غوخه پخشي و دغه خورې راواغشت او په دې خله کې ورته لګا واچول هغه انسان یې موړ چې موړې هغه انسان د الله سوچت کې خله خو بیا مال راغی باقی روڑے روڑا مود په شریکه وخوړه وای ما دې تاسو کو چروړه تا نه دا تاسو کوم ستانوم څه دی وینم خو راته هغه واغ چې کوم ما ته خدای خولو چې دا به جنت کې مرګري ایمه چې دا بنیادم څوک دی دا زما مور ده دا څه کې دی مور سره وی بس دقه مې یو مور ده او یو زین د دې مور د خدمت کوم دا د ګرځېدو نه د شله ده زی دقه خدمت کوم چې سار وختي د خوب پاسم د دې پاکواله کوم دا ولامبو پاک جامع و تواچوم خوشبوئی په پوره کوم او خوروا و لخله کې ور کم مړې کوم او چې کله ما سختن د دکان نراشم نو بیا هم د خپل کار کوم د امور صفا کوم پاکوم جامع و تاچوم او خوروا و لور کوم دا زما ډیوټي ده وی ما ورته وی چې تانه یو تپوس کوم د امور چې تا مړک لدې څخه خلو خو زولولا سه پور تکل معلومیږي دا چې دعا درته کړم څه دعا درته وکړه اوس وی ما پیژنې نه چې څوک وی ما ته چې را ما مور دو صرف یو دوا د اقدامات کوي بل دعا نه کوي په جون کې یو دعا کوي وی مې چې هغه څه دعا وی دا وی چې خدای د موسی د بنی اسرائیل او د موسی پیغمبر سره په جنت کې مرګره کا دغه یو دعا راته کوي نور سراته نه خدای دې وبخاو نه بل بډې مور مې له دغه راته وای حضرت موسی علیہ السلام او ته ما پیژنې وینا وېده د بنی اسرائیل پیغمبر موسی منوم او ما د الله نه تپوس کړل چې ما ته د ما د جنت مرګره او خاين خدای راته تفوله ستا د مور دعا ستا په حق قبول او دا د نبی علیہ السلام حدیث هم لګوره ها
په بخاری شریف کې مشته او په ترمذی شریف کې مشته چې یو څو دعاګانې خدای قبلای. یو دعا پکې د مور او پلار غایبانه دعا ده چې د بچی د پاره کوي. مور او پلار چې بچی ته دعا کوي خدای پاک د هغې بچی د پاره قبلای. نو د مور او پلار به ډېر احترام کوي، عزت او خیال به ساتي، قدر به کوي. او که کم انسان د مور او پلار قدر او عزت ونه کوي، مور او پلار ته خپه لاړل د دنیا نه، دا مسله واوره دنیا کې به رزق مخکې و دی به واپسې وي، رزق به تنګي. دا د دین مسله اوو پشتو پورې به په اولاد کې دقه اثر چلیږي، تر اوو پشتو پورې به اولاد داسې وي ذلیله به. او که یو سړی وي چې د ما نه خو مور او پلار خپه تلي دي، اوس به څه کوم؟ خو مړه دي. د دین مسله دا چې قبر لدی ولا بار بار دي، قبر لدی ولا ډیر دي، او د خدای په دربار کې دعاګانې ولا غواړي، دعا دی ولا غواړي، قبر لدی زی خیرات او صدقه دی کوي، مور پلار پسې د هغې ثواب بخي، د هغې حقوق نه به خدای وساتي. یو بله مسله وره، بعضې وخت مور او پلار بچی سره زیاتې او ظلم کوي. یو بچی دی، دوه زامن دي د یو سړي، مثلا یو مالدار دی او بل غریب دی. مالدار د مور او پلار ښه خیال ساتي، هغه غریب یې هغسې خیال نشي ساتلی، نو مور او پلار ظلم کوي، دی غریب زوی ته خیرې کوي. دام یادو ساته که بې ځایه دې بچي ته خیرې وکړې د قیامت پر ورځ به خدای تا نه تپوس کوي. دا به نه وی چې ملا صاحب خو نن تقریر وکړو د مور او پلار حق یې بیان کړ او زوی پسې ونښلې، زوی سره ظلم او زیاتې شروع کړي، انګور سره ظلم او زیاتې شروع کړي، تا نه به خدای تپوس کوي که بچي سره دې بې ځایه ظلم وکړي. د قیامت لویه ورځ شته. اوس که مثلا یو سړی دی هغه د خپل مور او پلار ښه قدر او ښه خیال ساتي، ښه عزت یې کوي، ښه خیال یې ساتي او ښه قدر یې کوي، او دا مور ظلم کوي، دا پلار ظلم کوي، او هسې ورته وایي چې ما نه بخلې، ما عاق کړی، نو په دې ګورې بچی نه عاق کېږي. ښه په دې مسله ځان پوهېږي. که دې بچي د مور او پلار نافرماني وکړه یا عاق شو د خدای په نزد، او که دې بچي د مور او پلار نافرماني ونه کړه، دې یې ښه قدر او عزت کوي، پلار یې لیونی دی، مور یې لیونی ده، هسې به سه ورته عاق کوي، نو په دې نه عاق کېږي. دا عاقوال ستا خپل صفت دی، دا د مور او پلار صفت نه، دا ستا صفت دی. که تا د مور او پلار قدر وکړو، خیال دې ساته د خپل وس مطابق، بالکل پې نه عاق کېږي. او که د مور او پلار بې قدري کې، نو که هغه راته ویم چې بچې درته کوي، خو تی بې قدري کې نو عاق شوې. د مور او پلار به پوره خیال ساتي. نو خبره مې دې پورې کوله چې نبی کریم صلی الله علیه مور او پلار پسې خوشحالېږي، ټول عمر لګیا سه د مور بېعزتي وکړه، په معمولي څیز باندې ګورې مور او پلار خوشحالېږي. نو هغه حدیث مې درته وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی څه چلی کړی دی، مور یې وی زه خفه کړی د واده نه مخکې د ما خیال ساتو چې واده کړی، ما زه خفه کړی، ما نه دی بخلی. وی زه راته سپارش کوم دا بچی دی وبخ. وی د خدای رسول ډېر زیات ډېر راله دردولی نه یې بخم. وی ګوره که ته ونه بخې د جهنم اور له به ځي، وی خدای دې ورته دوه ځله بوځي، زما اړه دردولی چې ځي او زر ځله دې ورته لاړ شي. خفه مور او پلار کا. پیغمبر علیه السلام یو هوښیار شخصیت ورشه وی خشاک راوړی، په صحابه باندې خشاک را جمع، چې خشاک یې را جمع که امور ورته وی څه کوې پې؟ وی دا بچی دې سوځوم په دې اور کې. ولې سوځی صاحب؟ نو وی تا نه دي بخلې، خو چې اوس یې سترګې پټې شي نیغ په نیغه دې اور له روان دی که نه، د دې نه خطرناک او سخت اور له روان دی. نو د ده دا عذاب درته لږ په سترګو ښیم چې کم اور لدي چې یو پوټې ته د خپل بچی هم لږ په اور کې ووینې که نه. مور بیا هم موري وی ښه اور له به ځي، وی او وی دا د خدای رسول او مې بخه. ګوره په معمولي سي مور څونه ته خفه کې ځکه نه چې دا ټول عمر د مور خفه کړې ده. ته یوه کیله یو څه بېګا د شپې او مور ته سپینه کا، وی مور یې دا کیله واله چې څونه دعاګانې درته کوي. یوه کیله د اتانو ده یا د 1 روپۍ ده، یو بیکاره غوندې سیب واله سخا او مور له یو څه مور یې دا مې دله راوړی دی، یقین وکړه په خپله به یې ونه خورې او ستا په بچو به یې وخوري. وګورئ تجربه وکړئ تاسو، مور او پلار له میوه یو څه په خپله به یې نه خوري او ستا په بچو به یې خوري. په لږ څیز مور او پلار خوشحالېږي. ماسخوتن ورته کښېنه لږ زور وله وکړه، چاپي وله وکړه، مور سره کښېنه لږه چاپي وله وکړه،
او د 1 روپۍ یوه کیله ولا سپینه کو مور له ورکه مور نه داواله هغه نیمه څښا کیله ولا ورکه ته ګوره ټوله شپه به پاسې او بچي ته به دعاګانې کوي دا د مور او پلار رحمي پړه کې او ردي خو نن تمه ده مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده و یو ځای کې یو سړی او پلار ورسره ناست و دا پلار یې بوډا د سپینګري د زوی ته وایي وایي داسې مخامخ په دیوال د پاس یو کارغه ناست دا پلار وایي د زوی ته بچې داسې دي وایي کارغه دی وایي بچې څه دي وایي کارغه بیا ورته وایي وایي بچې څه دي وایي کارغه دی که غوسه شو دا پلار غلی شو وی بچی دا په دیوال سری وی په سترګو ړوند خو نه شل ځله مې درته وی کارغه دی که نه پلار ورته وی بچی ستا نه مخکې ما لیدې خو چې دلته کېناستو نو ما ته یو واقع را یاده شوه وی دقسې ته زما په غېږ کې وې ماشوم وې او یو کارغه راغی په دیوال کېناست او تا ما ته بابا دا څه دي ما وی کارغه دی بیا دې وی بابا څه دي ما وی کارغه دی او تا څو ځله ما نه تپوس وکړو چې تا به وی بابا څه دي نو ما به دله خوله ښکلوله خوشحالېدم چې زوی ما سره خبرې کوي او نن که مې د څلورم ځل نه د نه زیات تپوس کوو نو کوتک ته دې ګوتې کولو دا حقیقت دی ګوره څومره ګزاره مور او پلار د بچي سره کوي او بچی پې څونه رحم کوي بې د کوتک نه بل څیز لاس کې نه چې ورشي بار به یارانو دوستانو سره ګپې شپې به او خندا خوندي به خو چې مور او پلار ته وګوري زمرې به یې د بریتو نه تړلي حدیث کې څه راځي د پیغمبر علیه السلام خبر او منع دی کوم خیر دی وی چې کوم انسان کور ته ننوت او مور ته یا پلار ته په خوشحاله نظر داسې وکتل داسې د خوشحاله نظر باندې خدای پاک یو روایت کې د حج ذکر دی بلکې د حج او د عمرې الله به په یو نظر دی بچي لا چې دا مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل په دې یو نظر به له خدای د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ورکړي څومره لوی اجر دی پکې یو نظر باندې موږ څه چل کوو بار به خوشحاله یو خو چې مور ته وګورو تندې به م را تریو کړي وتا غریبانه کوټې ته وتل چې پلار ته وګورو تندې به مو ته 15 ګونجي کړي غریبانه روان شي لاره دې زمانې تهذیب والا مخلوق تعلیم یافته مخلوق چې دا غټ تعلیم والی د هغه چې میلمانه راشي صاحبه بابا غریبې ګیا لتلی دی او پنډې راوړی دی کور کې غورځولی دی جامې شتېدلې دي دا څوک و دا پنډ کې دا زمونږ د میخو مزدور دی بیا په هغه خپل پلار شرمېږي پلار ته وایي پلار ورته وایي بچې ستا دفتر کم دی بابا ته کښېنه هلته ته څه کوې مه راځه شرمېږي په هغه پلار چې ورسره په مجلس کې کښېنې دا خو عامې خبرې دي مونږ ته پته ده په هغه خپل پلار په پلار ولې شرمېږي په پلار چې کوم زوی شرمېږي دا حرمونه دي دا سیل نه دی په مور چې کوم بچې شرمېږي دا حرمونه دي سیل نه دی د مور او پلار به قدر کې عزت پکې احترام پکې لاسونه ولا ښکل کا ته ګوره دنیا به در پسې و ته به دې مخکې منډې وې دنیا به دې مخې غیرت به دې مخې مور او پلار درته دعاګانې کوي ستا لپاره دې نه جنت بل نشته د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا زما خبره نه ده نو ډېر خیال ساتئ او ډېر عزت کوئ د مور او پلار او که د مور او پلار قدر او عزت مو نه کړ دنیا کې به م رزق مخکې ته به واپسې روزی به دې په قسمت کې نه او آخرت خو یې ډېره تبه خدای پاک دې مونږ ټول لا دې توفیق راکړي چې د مور او پلار خدمت د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پته یاد ساتئ ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار